الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام محترمو شمسی حساب سره دسمبر میاش د کال اخیری میاش دی. نو په دې کال په اختتام باندې په مختلفو ممالکو کې جشن کی چې هر کال بدل شو نو دا د خوشحالۍ موقع ده. بیا په دې موقع باندې مسلمانان هغه وایي چې یاره زمونږ اسلامی کال هغه د محرم نه شروع کیږي او د جنوري او یا د دسمبر د حساب یاد ساتل یا په دې سره ځان ته نسبت کول دا هم ټیک نه دي. نو دا خبره چې یاره جشن کول لکه دا خلک چې کال پوره شي سالګیرې کوي یا کال نوی کېږي په دې باندې آتشبازي کول او خوشحالي کول نو دا د غیرو طریقې کار دی د یهودو نصاراو، دا د مسلمانانو طریقه نه ده. لیکن زه تاسو ته صرف په دې موقع باندې د دې دوو تاریخونو حقیقت بیانوم چې دا دوه تاریخه څنګه دي. لکه یو ته مونږ وایو 2023 او بل ته مونږ وایو 1445 هجری. نو اوس د 1445 هجری جمادی الثانی میاشت روانه ده او تقریبا 14-15 تاریخ دی او د دسمبر 2023 12مه میاشت ده او 28 تاریخ دی. د دې دوانو حقیقت او بنیاد سره نو بیا به مونږ اعتدال والا رایه په ذهن کې یاد ساتو، جذباتي خبره به بیا نه کو. نو بیا به د غیر ردم کو، د یهودو د نصاراو سره به مشابهت هم نه اختیارو. خو زمونږ د اسلام د دې دوانو تاریخونو په مابین کې مطلب نظریه او سوچ سره تعلیمات د تاریخ څه دي نو چې مونږ کم از کم هغه خبره په ذهن کې کیږو. تاریخ یاد ساتل دا د آدم علیه السلام د زمانې نه شروع دي. خلک تاریخونه یاد ساتي، په دې کې په کاروبار کې ضرورت راځي. دغه شان ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د کاروبار سره او د ژوند سره او دغه سره تعلق ساتي. نو د تاریخ کتابونو دا لیکلي دي چې آدم علیه السلام ځمکې ته په کم تاریخ راکوز شوی و نو د هغې نه پس د آدم علیه السلام بچو او خاندان او انسانانو دغه تاریخ نه خپل تاریخ شروع کړو. تر د نوح علیه السلام پورې دغه تاریخ د آدم علیه السلام ځمکې ته راکوزېدو نه تاریخ شروع کړو او د نوح علیه السلام د قوم د هلاکت پورې دا یو ځل تاریخ. بیا خو چونکې غټه واقعه د نوح علیه السلام د قوم د هلاکت وه نو د هغې نه پس بیا یو نوی تاریخ شروع شو. نو خلکو چې به د خپل کلونو شمیر کوو نو هغې وخته به یې کوو، یو نوی تاریخ شروع شو. نو بیا حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولی شو. نو د ابراهیم علیه السلام اور ته غورځېدل او د هغې نه روغ راوتل دا یو ځان له عجیبه خبره وه. د هغې نه پس بیا تاریخ شروع شو.
نو بیا د فرعون غر کېدل پکې رالو، د هغې نه بیا یو نوی تاریخ شروع شو تر دې چې عیسی علیه السلام اسمانونو ته ختل یا د عیسی علیه السلام پیدایش، د دې نه یو نوی تاریخ شروع شو. دغې خبرې له زه راځم، خو منځ کې یو بله خبره کوم چې د هغې سره سره تاریخ دام لیکلی دي چې مختلفو ممالکو مختلف قومونو په خپل طرز خپل تاریخ یاد ساتلی. لکه یهودو چې د مطلب هندوانو به د خپل راجاګانو یا مختلف یمنی باچاهانو، قوم تبع چې ورته وایي تبابعه باچاهانو، نو یا د یو باچا تګ یا را تګ یا معزولیدل یا مړ کېدل، د هغې نه به خپل تاریخونه یاد ساتل. خو لنډه دا ده چې په څه نه څه طریقه باندې تاریخ خلکو یاد ساتلی. دا مونږ چې ورته 2023 وایو نو اصل کې دا د رومي باچاهانو طریقه و، رومیانو باچاهانو. د عیسی علیه السلام نه تقریبا 1.5 کاله مخکې دا تاریخ شروع شوی دی، 1.5 کاله مخکې. خو دا رومي باچاهانو خپل یو تاریخ شروع کړو. بیا چې د عیسی علیه السلام بعثت وشو نو اقا تاریخ ته دی خلکو د عیسی علیه السلام نسبت وکړو چې دا اوس 2023 چې دی نو دا یا د عیسی علیه السلام د پیدایش یا د عیسی علیه السلام د وفات دومره وخت وشو، نو هغې پسې دا تاریخ شروع دی. نو که اوس پکې څوک د عیسی علیه السلام پیدایش او یا د هغه وفات خو نه خو اسمانونو ته ختل، دا وفات مې د هغو د نظریې مطابق وایي، زموږ نظریه خو دا ده چې اسمانونو ته ختل دي. نو اسمانونو ته د عیسی علیه السلام د ختلو نه پس چې هغو ته په خپله نظریه کې وفات وایي، نو دغه اوس خلک دغې ته پکې نظر نه کوي، خو بس یو تاریخ دی را روان دی او خلک په اسانتیا سره خپل معاملات او خپل دینی او خپل دنیاوي خبرې هغې پسې تړي، کاروبارونه او تجارتونه. په سن 65 کې داسې وشو، 80 کې داسې وشو، دا په دې طرز خلک روان دي. خو اوس دا خبره چې آیا واقعي چې دا عیسی علیه السلام په دغه دا نسبت هغه طرف ته صحیح دی که صحیح نه دی، نو ګوره یاد ساته چې 2023 ته د عیسی علیه السلام د پیدایش یا د عیسی علیه السلام د اسمانو ته د خطو نسبت دا تاریخي طور باندې ټیک نه دی. دې وجې نه موږ دې ته عیسوي تاریخ نه وایو، عیسوي ورته نه وایو، بلکې موږ دې ته شمسي وایو. دا د نور حساب دی. او دا چې موږ ورته 1445 وایو نو دا هجري دی، دا د سپوږمۍ تاریخ دی. نو قطع نظر د دې نه چې دې ته د عیسی علیه السلام نسبت صحیح دی غلط دی، خو دی شمسي حساب، د نور حساب. ولې چې د ماهرینو د رائے مطابق دا شمسي حساب چې دی نو دې سره دا کال چې دی دا نور دا په کال کې 365 ځایونو نه بدلی، روزانه د بدل ځای نه راخیږي او په بدل ځای پرېوځي. نو دا مدار دا په څو ورځو کې پوره کوي؟ 365 کې. نو چې 365 ورځې پوره شي نو دا بیرته خپل مدار له راشي بیا دوباره. نو دا هغه 365 طرف روزانه د مختلفو ځایونو نه د انوار راوځي او روزانه په مختلف ځایونو پرېوځي. نو دیو جن قرآن کې الله رب المشارق و رب المغارب، الله د مشرقونو رب دی او الله د مغربونو. یا الله مشرق خو یو دی. ګوره یا ساته چې دا د انوار د دې ځای د بدلیدو د دې طلوع د ځای د بدلیدو د وجې نه. خو که تاسو خیال وکړئ چې د انوار روزانه د بدل ځای نه راخیږي نو دا معلومات دا د هر انسان د سترګو د هر انسان د طاقت کار نه دی. دوی لپاره ساینسدانان یو د هغو سره خپل دوربینونه یو د هغې سره خپل خوردبینونه یو هغو ته په یو شړو کې ناست یو داس دغه هغو معلوم کړی. دا د هر انسان د وس کار نه دی. نو 2023 ته د عیسی علیه السلام نسبت دا مشکوک دی، لیکن شمسی دی په دې اعتبار سره چې د نور په حساب سره دا جوړ کړی شوی دی. نو چې د نور په حساب سره جوړ کړی شوی دی نو آیا د نور په حساب سره د کلونو شمیر کول په دې په شریعت کې گنجائش شته که نشته؟ دا یو سوال دی چې موږ د نور په حساب سره آغاز وکړو نو آیا د دې گنجائش شته که نشته؟ که نه موږ د سپوږمۍ په اعتبار سره حساب وکړو. دا زمونږ هجري چې دی د اسلامي کال چې ورته موږ وایو دا د سپوږمۍ په حساب دی. نو قرآن ګوره زیات تر
د سپوږمۍ او د قمري میاشتو حوصله افزایی کړې ده. یسألونک عن الاهله، سوال کوي ستانه د دې میاشت په باره کې سپوږمۍ چې دا ولې کله نری او کله غټه شي. نو قل هي مواقیت للناس، د خلکو د پاره د وخت د معلومولو ذریعہ سپوږمۍ ده. نو معلومه دا شو چې قرآن د خلکو د پاره د تاریخ د یاد ساتلو او د تاریخ د مقررولو د پاره انتخاب د نور په ځای باندې سپوږمۍ و. دا شان ووعدنا موسی 30 لیلة، الله تعالی وی مونږ د عیسی علیه السلام د موسی علیه السلام سره وعده کړی و، وعده م ته اغستې و چې ګوره ته به زمونږ سره 40 شپې تیرې. نو ګوره یا ساته چې ټوله شپه په تاریخ کې راوستل دا د قمري میاشتې کمال دی. زمونږ قمري میاشت د ماښام نه شروع کیږي، نو په دې کې د ورځې اعتبار ونه کو، نور خو د ورځې راخیږي او د سپوږمۍ حساب د شپې نه. نو په دې کې معلومه دا شو چې په پخوانو انبیاوم دارومدار دا په سپوږمۍ باندې ایښی دی. نو په دې اعتبار سره دا خو مې تاسو یو مثال نیم وایو، په قرآن کې نورم ډېر مثالونه دي. نو قرآن مجید زیات تر د تاریخ دارومدار دا په سپوږمۍ باندې ایښی دی. لیکن یا ساته چې د نور نفي نه ده کړې. فمحونا آیة الليل وجعلنا آیة النهار مبصرة. الله و د شپې دا نښه چې دا موږ داسې خړه کړې ده، تیاره کړې د شپه، لیکن د ورځې دا نښه چې ده نو الله و دا موږ رڼا کوونکي او پویه ورکوونکي ده. نو دې نه علما دا استدلال هم کوي چې دا ورځ پویه ورکوونکي ده، دا ورځ معلومات ورکوونکي ده، دا ورځ موږ له ډېره پویه راکوي، دا ورځ موږ له ډېر معلومات راکوي. نو من جمله په معلوماتو کې یو معلومات د تاریخ هم ده. نو په دې سره دا معلومه شو چې یو شمسي حساب دا سړی یاد ساتي نو د دې په شریعت کې گنجائش شته. نو که یو سړی ویل چې دا جنوري تاریخ دی او دا فروری دی او چا په جنوري کې خپل تاریخ ولیکو نو دا څه کفر نه دی، د دې په قرآن کې گنجائش شته. نو معلومه دا شو چې قرآن مجید زیات تر د قمری میاشتو دغه کې لحاظ ساتي، لیکن گنجائش ده شمسی مور کړي. او اسلامی احکاماتو زیات تر دارومدار دا په شمسی نه ده بلکې په قمری ده. په قمری ده ولی حج دا په ذل حج کې ده، چا اوس پورونه چې په جون کې ده. ولی هغه چې کم موسم په کم میاش کې راځي اق ده واغې نه بدلېږي. لیکن دا قمری میاش کال دا د شمسی نه 12 ورځې کم ده. نو دغه 12 ورځو د بدلیدو د وجه نه دا ټول کال ګرځي. نو رمضان دی، نو دا رمضان کله په جمی کې او کله په وړي کې او کله په ګرمۍ کې، کله یخنۍ، کله سپرلی کې او کله په خزان کې. په سخت په شکال کې امروجه مونږ لیدلې ده، د واورو د بارانونو د جمی په ورځو کې هم مونږ لیدلې ده، اوس به هم وینو کجونی. نو مطلب دا دی چې شمسی حساب یاد ساتل جایز خودی، لیکن د اسلامی احکامات دارومدار الله په شمسی حساب نه دی، په قمری باندې خیر. زګه رمضان ویلې دی د نور میاشتو حساب نه دی ویلې. نو رمضان کا په اره میاشت کې راځي په شمسی حساب سره، خو یې به د قمری حساب سره په رمضان کې. د رمضان په میاشت کې بروجي، ذلحج کې بهاجي. نو د اسلامی احکامات دارومدار په قمری حساب باندې خیر. ولی وجه دا ده چې د شمسی د نور نه د تاریخ معلومول دار چاکار نه دی، او دا قمری تاریخ معلومول دا هر سړی ښه په اسانه کولی شي. هر سړی بر سپوږمۍ ته وګوري یاره د درېیمې ده، یاره د څلورمې ده. نو که یو سړی په ښار کې دی نو هم د خپل اسلامي میاشت یاد ساتلی شي چې نن د رمضان دومره ورځ ده او دویمه ده او دلته روژې میاشت نوي شوه او زړه شوه، خیال دی دی غټ اختر میاشت هلکه نوي شوه، او دغه شان د رجب میاشت راله، زبرګه میاشت راله ولاړه. نو که څوک په دې نومونو پوهېږي او که نه پوهېږي، خو بهرحال نو که دا په ښار کې دی نو هم د سپوږمۍ نه استدلال کولی شي، که په ځنګل کې دی هم کولی شي، که په صحرا کې دی هم کولی شي. یاره خو چې په کم ځای کې دی، که پوهه دی او که نه پوهه دی، هر سړی په اسانه سپوږمۍ ته ګوري، خپل حساب کتاب ته معلوموي. نو ځکه الله تعالی د اسلامي احکاماتو دارومدار دا په سپوږمۍ باندې ایښی دی. دا بل جایز دی، لیکن د دې جواز مطلب دام نه دی
چې دا تاریخ دومره عام شي چې مسلمانانو تخپل قمری میاشت نه معلوم و چاته دا پته نشته چې دا جمادو ثانی. نو دا علما چې دا اعتراض کوي دا په دې باندې کوي چې مسلمانانو دا شمسی حساب یاد ساتي. اگر چې عیسی علیه السلام ته به نسبت نه کوي، عیسوی به وسنه لیکي، عیسوی بر 2023 سره نه لیکي، دا مشکوک دی. خو بهرحال یو تاریخ را روان دی او د اسانتیا لپاره خلک پاغي باندې عمل کوي، کاروبارونه او تجارتونه د ټولي دنیا په دغه تاریخ باندې روان دي. تم سره په کې حساب و، لیکن دغه تاریخ د یاد ساتلو مطلب دام نه چې ستان خپل قمری حساب شي. دیو جن زمونږ علماء دا لیکلي دي چې قمری حساب یاد ساتل د په ټول امت باندې فرض کفایي دي. په دې امت کې یو ډله د سپکار د شاغو ته د تاریخ معلومي، لہذا کدا تاریخ زمونږ نه هیر شو نو زمونږ به ټول اسلامی احکامات در پدري، نو ټول امت ګناګار شو کنه شو. نو کستانه اسلامی تاریخ هیر شو نو روزه کله نیس، نو بیا بار سره و چې راس پرلې خې دا موسم به برابر سو بو یاره د جمع خې لنډي بلوي نه مړه ګرمي خره چې ورځي به شپې لنډي ورځي وګدي سره ته سوري ته پروتي. نو دا به بیا سره خپل مزاج مطابق کې چې تا ته د میاشتې نه دي معلوم. نو دیو جنا قمری میاشت یاد ساتل په تمام امت باندې فرض کفایي دي. نو دا د فرض په درجه کې ده، اگر چې فرض کفایي ده، او دا بل صرف د جایز په درجه کې ده. لیکن مونږ هغه جایز له دومره زور ور کړی دی چې هر سړی ته جنوري او فروری یاد ده او جمادی الاولی او جمادی الثانی چاته نه دی. دا ګیله ده، دا وجه ده. دا نه چې یاره مونږ د تاریخونو د دنیا د ترقۍ خلاف و ټول دنیا به یا خدای ټول دنیا په چلیږي تم وسه پکې چلےګا. لیکن داغه مطلب خدام نه دی چې د کم اسلامی احکامات او دارومدار په اسلامی میاش داغه نمونه منګل نه راځي. نو دا یو فرق دی، ما ته دا بیانم. نو دا یو بنیاد دی چې را روان دی. نو لہذا 2023 دا یو کال له را روان دی شمسی حساب سره چې په کال کې 365 ورځې دي او 1445 دا یو هجری کال دی. 1445 دی کنه، نو 1445 هجری کال له. نو دا د هجرت نه آغاز دی. اوس د دې هجرت نه شمیر څنګه شروع شو؟ په هغه وخت کې په عیسایانو کې ګوره دا تاریخ عامو. نو نبی رسول الله چې دنیا ته تشریف راوړو نو دا اوس چې 2023 ته نو دا غالبا 565 یا 575 د سره 550 او د 575 په مینس کې دی. اختلاف دی به ځکه یو خاص تاریخ نه ویم، بعضو یو لیکره بعضو بل. نو دا اوس چې 2023 نه په هغه وخت کې 565 یا 560 571 دا. نو دا مختلف اقوال. اوس هغه 2023 ته هغه وخت چې کم 571 نو دا 1445 چې نو دا بیا وروستو زمانه کې بیا شروع شو. نو زه تاسو ته اوس ویم چې د نبی رسول الله په زمانه کې تاریخونه وو، خو په عربو کې بیا هم دا 571 نو هغه به د عیسایانو دا تاریخ نه حسابو. عربو بس چل کا تاسو ته پته ده هغه به یو غټه واقعیا پاغي په ځان تړو. لکه اوس مثلا په کم کال باندې چې ابرهه هلاک شوی نو دې ته به عام الفیل وایو. نو چې چا ورستو تجارت کاو یا به خبره کوله یا به خپل عمر حسابه وای ته کله نه تاسو عمر دی و یار زه د عام الفیل نه 2 کال مخکې پیدا وم، ان خپل عمر به پاغي په حسابه د عام الفیل نه 10 کال مخکې دا کار شوی دی، 10 کال وروسته دا کار شوی دی. نو ځان به په عام الفیل پس بیا چې پیغمبر علی السلام بعثت وشو نو د نبی رسول الله د بعثت نه خلکو کال حسابه عام البعث. بیا پس نبی رسول الله ته نبوت ملاو شو نو بیا په یو کال باندې ابو طالب او دغه شان خدیجه الکبرى رضی الله عنها دا وفات شو. ناغه د عام الحزن وای د غم کال. نو پاغي بس به تاریخ حسابو تر دې پوری چې د پیغمبر علی السلام په ژوند کې داسې تړلې تاریخ دانو تړلې تاریخ د نبی رسول الله په زمانه کې نو عام عیسایان عام دنیا کې وو. هر قوم خپل تاریخ یاد ساتو، خو مشهور تاریخ چې کوم عیسوی و تدوی وای او موږ ته شمسی وایو نو دا په عربو کې بیا نو د نبی رسول الله په زمانه کې نو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې نو، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حضرت دایات حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا مشوره ورکړو. یاره امیر المؤمنین کله موږ ته خط راشي بعضی خط مخ کې راورسي بعضی وروسته راورسي نو موږ ته دا پته نه لګي چې مخ کې کم هدایت را لګل او وروسته دې کم را لګل. نو که په دې باندې موږ ته دا تاریخونه لیکل کېږي نو موږ ته پته لګي. ناغوی دا به موږ څنګه لیکو؟ نو وای د دې لپاره د سن او د میاشتې تعیین وشي، د سن او د میاشتې.
نو دا غیر تعین د پاره بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د صحابو نه رائے واغسته چې هر مخ خپل یو تاریخ شروع کوو چې د کم نه شروع آغاز د کم نه وک نو چې آغاز کوو نو چا وی چې د نبی رسول الله د پیدایش نه شروع چا ویل چې د نبی رسول الله د معراج نه شروع نو دا رائے مختلف بیانې دي خو د نبی رسول الله پیدایش او یا د نبی رسول الله وفات پسې تاریخ تړل دا لکه په دنیا کې یو غم تازه کول دي چې نبی رسول الله په دې ورځ پیدا او یا په دې ورځ ولې چلته بیا وفات هم په ورځو کې ده نو پیدایش په کوم ورځو کې ده او په کوم میاشت کې په کې وفات هم ده نو لہذا رائے دار چې د نبی رسول الله د هجرت نه آغاز وکړو نو صحابه په دې باندې مشوره وکړه چې د نبی رسول الله د هجرت نه به موږ خپل تاریخ شروع کړو نو صحابه دا مشوره وکړه چې د نن نه پس به موږ د هجرت د کال نه خپل تاریخ شروع کړو نو نبی رسول الله چې په کم کال باندې هجرت کړی دی هغه کال زمونږ د اسلامی تاریخ اولنې کال له د هجرت اولې کال بیا په مدینه کې دویم کال د نبی رسول الله د هجرت دویم کال بیا دریم بیا څلورم نبی رسول الله د هجرت په 11 کال باندې وفات شوی میاش نوي شو کال نوې شو نو بس پر ربیع الاول په میاشت کې نبی رسول الله وفات شوی دی نو لہذا د هجرت په 11 کال نبی رسول الله وفات شو بیا 2 کال د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت شو نو 12 کال 14 کال او بیا دا غینه پس د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 10 سال نو دا چې کله هجرت دا تاریخ مقرره دو نو بعضو کتابونو دا لیکلي چې دا 16 هجری و 14 کال د هجری او بعضی وایي چې 18 کال دا غینه زمونږ د هجرت آغاز وشو لیکن وس دی کال لمونږه اولنۍ میاشت کوم مقرر لکه څنګه چې په دې بل کال کې په دې جنوري کې ما خو تاسو ان عدة شهور عند الله 12 کله چې الله زمکه او اسمان پیدا کړی دي نو د میاشتو شمیر څومره دی 12 ګوره دا 12 میاشتې دا هغه وخت نه دي کوم وخت نه چې الله زمکه او اسمان پیدا کړی تاریخ دا هغه وخت نه دی یو دنیا کې یو ورځ هم د سینې راغلی یو میاشت چې تاریخ پکې 14 میاشتې ادا کال یا بګی 14 میاشتې یاره دا سکه کال چې دا بنه میاشتې نه هر کال 12 میاشتې دا چې کله نظمک او اسمان پیدا دي خو د کال اولنۍ میاشت کومه ده نو د رومیانو جنوري ځکه مقرره کوي چې دا جنوري دا غو په جبه کې تبدیلی ته وي نو هغه خپل حکومتونو وزیران په دې میاشت کې بدلول نو دا به د خلکو د بدلون ورځ د بعض ملازمینو د فارغولو د بعض ملازمینو د مقررولو ورځ به نو په بعضو بغم او په بعضو بخوشحالي و جو هغه په پټاخې الوزول نو دا اوس چې د مسلمانان په 1 جنوري پټاخې الوزي دیوسي چل کړي کومه دنیا ورانه کړي نو انګريزان عیسایان يهوديان خو خپل تاریخ یاد ساتي چې دا یاره زموږ یو تاریخ راوند تاسو دنیا ورانه کړي لہذا دا بالکل د انګريزانو مشابهت ده دا بالکل د يهودو نصارو مشابهت ده دا فضل خرچي ده وای په دغه شپه باندې چې کوم آتشبازیانو باندې څومره خرچه کیږي دا غي شمیر د ټولي دنیا راجمه کې نو کروڑا ورباو ترسي نو چم دا ونوي چې په دې روپو باندې غریبانو مدد ولې نه کوي دا خبره دی خلکو تعالی یاد شي چې کله په حج کې قربانیاں نه کیږي و یاره په حج کې قربانیاں نه دي دومره ساروي زب کیږي او یاره چې تاسو پر ټول ملک په دنیا کې دومره ساروي علالوي نو دا غینه خدانه چې چرته غریبانو نو دا تاسو د آتشبازي کې دی ته دانه وریا دي چې په ټوله دنیا کې را دومره آتشبازي کیږي دا دومره فضل خرچي کیږي نو په دغه باندې چرته یو غریب له دغه ولې نه کی په موبایل کې ما یو ځل کتل نو یو شاعر ناغه شعرونه ویل نو په دا شعرونه هیڅ د کار نو ولې په شعر او شاعري په دې سړي خو په وزن لکويږي چې دا خشر دا ورسره بيږي زموږ پشان کا په شعر او شاعري نم پويږي چې پته خو ته لګي چې خوانه وکو یا ونه نو یقین وکړه سلورانی شاعري و او چې دا خبره وکړه کنه چې یاره ته چې په جمعات کې ټوټي اخلي نو په دې باندې یتیم له نونې ولې نه اخلي د څه خبره وکړه یاره خدا ټول مجلس واه واه زکه چې الته د یتیم نونې هغه د جمعات د ټوټي سو تړل نو زکه د مذهب بیزار ټول چغې کړي نو ما تل مل غالب چې دا مخو کنه دی په کم بلیډ خرول په کم انداز کې یخته جوړ کړو نو مال د چرته دا ونه ول چې په کم بلیډ دی دا مخ خرول او په دې کوم یختو چې 1500 روپۍ دی دغه ورکړي دي نایله ورکړي دي نو په دې چرته یتیم لا نونې ولې ناغسته نو دیو به همیشه لپاره حج عمره جمعات روپۍ دا به یتیم سره تړي و یاجی صاحب حج روان دی او غریب ته
دا ته چې پالتو خیل دنیا روپۍ ضایع کې تی ولې نه لګې. نو بهرحال جنوري خو هغو په دې بنیاد باندې آغاز کړو، خو صحابو د قمري میاشتو د هجري کال آغاز و چې آغاز به د کم نه کو، نو دی وته وی چې آغاز به د هجرت نه کو. نو هجرت چې نبی رسول الله په کم کال کې کړی دی؟ نو هجرت خو نبی رسول الله والسلام په ربیع الاول کې کړی دی. هجرت نبی رسول الله په کم کال کې په کم میاشت کې کړی؟ ربیع الاول کې. لیکن آغاز وته د محرم نه کړی، آغاز وته سفر تیاری د محرم نه. نو لہذا مسلمانانو خپل تاریخ د هجری کال نه شروع کو، د هجرت نه شروع کو، او د هجرت ابتداء په ربیع الاول کې شوی و، خو تیاری په محرم کې شوی و. نو لہذا زمونږ د اسلامی تاریخ آغاز د محرم نه وشو. نو لہذا محرم زمونږ د اسلامی کال اولنۍ میاشت چې خلق د حج نه فارغ شي. دې کې دا حکمت مو، خلق د حج نه فارغ شي نو خپل خپل کاروبارونه د نوي سر نه شروع کی، او د کال اختتام انما الاعمال بالخواتیم په یو ښه عمل باندې د کال اختتام وشي. نو لہذا نوی سر نه چې کوم دی نو بیا دغه چې دی نو دا شروع شي. لیکن علما صحابو د هجرت د پاره د دې اسلامی تاریخ د پاره د هجرت انتخاب وکړو. وګوریا ساته وې دی کې باریک اشاره په قران کې موجوده مو ویل مسجد اسس على التقوى من اول يوم. هغه جمعه چې دغه بنیاد په اول ورځ باندې خوده شوی وې دی کې هجرت ته اول ورځ ویل شي. و نبی رسول الله چې کله هجرت وکړو مدینه منوره ته تشریف راوړو نو د اول ورځ نه د کم جمعه بنیادی خو د مسجد قباء، د مسجد قباء. نو دی کې باریک اشاره دی طرف ته مو چې تاسو اولنې ورځ هغه د چې په کوم ورځ باندې د مسجد قباء آغاز شوی بنیادی خوده شوی نو اول ورځ الله غي ته ویلی و. نو دی کې یو باریک اشاره دام و چې دا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم. نو دا اول ورځ الله تعالی د هجرت ورځ ته اول ورځ ویلی دا. نو لہذا زمونږ د اسلامی تاریخ آغاز دا د اغه نه دی. نو بهرحال زما مقصد دا دی چې شمسی حساب 2023 یاد ساتل دا جایز دی، لیکن دا غي په آړ کې خپل اسلامی تاریخ هیرول دا د فرض کفایي نه کوتاهی ده. نو دی وجینا موږ له پکار دي چې موږ خپل اسلامی تاریخ هم یاد ساتو. ټول دنیا ته پته راشي دسمبر اخیرنه کال له او جنوري د بل کال اولنه، او چاته دا پته نشته چې ذوالحج زمونږ د اسلامی تاریخ اخیرنه کال له محرم اولنه. دا نور ټول میاشت نمونه موږ په خپل بچو یاد کړی دي. واړه ماشوم بچي په واړه جب وای جنوري پلولي مارچ دغه وای کنه وای، لیکن چا وته اوسه پر دا چې محرم سفر وای به وته سو پلار محترم ته په خپل نه دي معلوم کنه. نو لہذا دا نمونه او دا تاریخ د خپل بچو ته یاد ساتل پکار دي. نو محرم، صفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جماد الاولى، جماد الثاني و چې مونږ په روانو دي. بس رجب، شعبان، رمضان، ورکوټي اختر میاشت شوال، بیا ذیقعد، بیا ذوالحج. دا زمونږ اسلامی تاریخ دی. نو بهرحال دا تاریخ یاد ساتل جایز دی، لیکن اسلامی تاریخ یاد ساتل دا فرض کفایي دی. خو دواړه تاریخونو کې دغه توازن یا ساتل پکاري چې په دې یو زیات موږ له ضروری دی ولې چې په دې باندې د اسلامی احکاماتو دارومدار دی. خو دا یو خبره یاد ساته چې ټیک د شمسی حساب یاد ساتل جایز خودي، لیکن په دې باندې آتشبازی کول، په دې باندې خوشالیانی کول، په دې باندې فضول خرچیانی کول، په دې ورځ شپه باندې بے پردګیانی کول، وروډونو ته مخلوط د خزو د نرو راوتل، دا چې دینو لکه دا په اسلام کې دې قطعا گنجائش نشته. دا د يهودو نصاراو سره مشابهت دی. بل وخت نه دی، وخت ستا وخت ختم شو، یو کال پکې بلم ختم شو. نو ګوره الله چې موږ له کوم نعمتونه راکړي نو پاره کې یو اهم نعمت دا وخت. الله په قسم کړو والعصر، قسم په زمانه باندې نو ستا خو زمانه په ختمې دو. والفجر، قسم می دی په سحر باندې. وليال عشر، او قسم می دی په شپو باندې. والضحى والليل اذا سجى، شپه چې کله تیر شي، والنهار اذا تجلى، چې ورځ کله رڼا شي او شپه تیر شي. نو د الله تعالی چې بار بار په دې وخت باندې او په دې شپو باندې قسم خوري نو تارای خېج به دې سوچ وکړه. نو چې ستا وخت تیر شو نو ته ځان ګوري چې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات زپاغي کې مو کله فی خسر کې نقصان والا کې. نو تعالی د کار په تیرې دو باندې سوچ او فکر پکار دی، نه چې اوچته دل ورغړې دل پکار دی. نو د دې وی خبرې پکې یا لحاظ
موږ ټول وساتو چې د کال په تېرېدو دا سوچ او د فکر وخت دی نه چې دا څه د خوشحالۍ خبره ده. ها سړی شکر وباسي چې شکر دی هغه د کال نوی شو زه ژوندی یم. په دې خبره شکر پکار دی، لیکن شکر خو آتش بازۍ ته نه وایي او شکر خو روډونو راوتو ته نه وایي. شکر خو الله تعالی په در کې پټه صدقه وکوي، الله شکر دی چې لا کال نوی شو زه یم زه لا ژوندی یم په دنیا کې. نو د شکر ممانعت نشته، لیکن دا چې کوم طریقې کار په ټوله دنیا کې شروع دی نو دا د یهودو نصاراو نقالي ده، د هغو مشابهت دی او نه په دې کې مبارکبادي شته چې سړي ته پې د روژې او د اختر او هغه شان مبارکي سړی یو بل له ورکړي. داسې اسلامي تهوار هم نه دی. خو بهرحال اسلامی تاریخ هم یاد ساتل پکار دی. د ټولو خلاصه ما تاسو ته ویل د خپل وس مطابق الله دې زموږ ذهن کې کیږي او په دې خبرو دې الله موږ له عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.